کتونکو دا وخت دا چې ګورئ نو روژه کې مونږ راغلو او روژه کې دې ته مونږ بیا پیسې مو ورکړې وې او ډېر ضرورتمند دی او نن هم بیا خال وکته چې هغې باندې دوی موی کړې ده خو هغسې نشته دی او دې وخت کې زه د ټول نه اپیل کوم کتونکو دا مخال زما سره د پېښور څه ملګري دی الله پاک دې قدر وکړي الله پاک دې عزت وکړي او الله پاک دې دغه خیرات زکات قبول کړي د نوم دپاره نه کوي د الله د رضا دپاره کوي او زمونږ یې دومره خاص خیال وساته چې دې ځای ته راغله نو دا زمونږ دې وخت کې دریم کور دی او داسې به زه نور کورونو ته هم ځو خو دا مې ورته ښوده په دې لار کې چې یاره هلته کې هم لاړ شو نو هغه پیسې چې کومې دي هغه لګېدلي په کمل کې پروت دی او دې وخت کې محتاجه دی د ده پلار چې کوم دی نو هغه خو هم بیمار دی لوریانې چې کومې دي دوه لوریانې دي په دې دا کوم مرض کېږي دا ستاسو د شونډو کې دا پته نه لګي اوس تا دې لاس کار پرېښی ډېره ساره چې بس کار پرېښودو صحیح کار نه کوي اوسه پورې کار به کوو بس ساره چې لږ بېدمه شوې دی صحیح کار نه کوي نو چې سمې روچتولی هم نه شمه او دا بل صحیح دی دا هم مخکې سم اوس دغه شی پرې راغلی دی اوس په دې دپاره بیا ځمه تا مور او ښځه اړی راړی او هغه مې اړی راړی یو کس کټ راوخېږي یو کس د خپه کې مو نیسولی لاس کې نو چې لږ مې واړي نو هغه بل کس مې د خپه کې ونیسو لاس کې نو هغه طرف ته مې ونیسو یو کس مې بډه کې راکاږي نو بیا مې یو کس د دې خپې راماتې کړي او یو کس مې د بډه کې بیا راکاږي او بیا مې بل کس دې ګریوان نه شاته راکاږي ډاکټر څه وایي ستا پهله څه پیسې راځي څه یاره دې باندې ډېرې پیسې راځي دې باندې کمه 2.5-3 لک روپۍ خرڅه به مې راځي صحیح ډاکټر ته چې ځان وښیې تا نه دغه پیسې لاړې دغه 35,000 دغه هم لاړې دا وګوره لوی قیصه هغه خوراکې 50-60 نورې لاړې داسې نورې هم لاړې صحیح او هېڅ پخې ګړه پې نه شو کتونکو ستاسو د وړاندې دی په دې عمرزو اریچن روډ باندې اوسېږي د ډېرو پیسو حقدار دی او بس یو وارې مې درته بیا دا ویډیو ښودله نو انشاءالله مرسیال به هم شی مننه کوو دا هم د لاسه وځي او دا روپۍ ټولې په دې ولګوئ الله دې سره ډېر زیات وکړئ خو دا روپۍ په دې ولګوئ په ډاکټر یو خو دې سیکل غم خدای پاک وکړي ښه او د روپۍ په دې باندې ولګوئ لږ صفایي خیال یې وکړئ تاسو خو سره کور کې صفایي خیال یې وکړئ د خوراک خیال یې وکړئ زه به بیا هم راځم صحیح ده دوا ورته کوه دوی بچو ته دوا کوه خصوصي ښه صحیح ده دا ملګري دا څه دغه نه دي دا هغه پېښور د سر نه تاسو له سپېشل لاله ښه دا چې خصوصي په دې ولګي په دې کس ښه صحیح ده الله دې د سرو په ډېر کښېنو چې څه په اړه باندې ارمان وي الله دې ټول هغه حاجتونه پوره کړي روکي زموږ دا وایي د دې کس ته زه ډېره شکریا ادا کوم که د ورور په شانتې به راته ښکاري که د ورور په ځای وي که د پلار په ځای وي د ده ډېره مهرباني ادا کوم که دا زموږ ډېر زیات په دغه باندې راغلی خدای پاک ته د په آخرت کې په ګټه راولي څوک زموږ سره مدد کوي خدای پاک ته په آخرت کې په ښه راولي او موږ د خدای په دې سرو غرمو باندې موږ دغه شانتې پړقېدو به دغه شانتې به مې بچي هم ناست خاوند به مې دغه شانتې ناجوړه په کټ کې پروت و بیمار به چې یو ورځ به لاړې کار نه بیا به دغه تړلې پوښتۍ به یې تړلې چغې به یې وهلې وي صحیح انور سنو خبر دی ستا خاوند هم بیمار دی ستا سخر هم بیمار دی دا یو ملګری دی نظرګل صاحب هغه وایي چې دوی له کور واخله تر دې هم وایي چې رشقه هم درله اخلي تر دې هم چې روزګار هم دله روانوي نو کور به اوس ته به ووایې هغه ما ته ویلي چې اوس په تا باندې منحصره ده نو ته به دې خاوند ته هم ووایې او سخر ته هم دې ووایې صحیح ده چې کور دلته کې وګوري دا کوم ځای کې چې موږ وکته په 15 لک روپۍ باندې ته څه وایې مورې سروره تاسو سره خدای ډېر ښه وکړي چې تاسو موږ سره دا امداد کوئ او خدای دې سره ښه وکړي او بس ډېره مهرباني ده او بس هغې ته به دوا کې ښه هغه ملګري ته به دوا کې ښه چې ما سره چا نیکي کړې خدای دې ورسره وکړي خدای دې ورسره وکړي چې ما سره به څوک نیکي خوشحاله کړي او تاسو چې موږ سره دا کوم دغه وکړو هغه دې تاسو له خدای یو نن خو خوشحاله یې که نه خوشحاله او موبایل خو تاسو سره نشته که نه نه موبایل داسې رابطه نشته نه موبایل شته نه ښه شته نه بد شته بس دغه شیشې غریبانانو را سره امداد چا وکړو هغه هم راله چا واغستې بل راله واغستې ستاسو دا ویډیو چې لاړم ستا دا ویډیو چې د خیره تا وکړه په خپله خان شیرپال چې دا ویډیو وکړه د خیره
د دې رور په برکت باندې زمونږ هر څه وشول او دا دغه او چې دا کور وشي نو لکه خوشحاله به یې دا زیرې چې مې درته واړه خوشحاله شوې چې زیرې مې درته دا کور زمونږ خدای پاک وکړو نو بیا به ډېر زیات خوشحاله شو په دې باندې به ډېر زیاته شکریا ادا کړو لیدلی هم نه دی او ډېره زیاته په مونږ چې کوو اودس چې کوو سبق ویم دوا به ورته کوم تاسو ته به یې کوم او دته به یې کوم ټول وي او واړه به مونږ دوا دته کوو ستاسو د برکت لپاره ستا کوم ځای کې دیره ده دا دیره دا دیره ها دا زمونږ اوس بستره دغه بستره مې هلته چوپړۍ کې نه ټولوله زمونږ کمره کې مې کېښودله ها اوس دلته یې لکه خپل ځای کې کړم ها هم د مور بستره مې ده مور مې راته سبا یم کارېدله وایي دا بستره دې لکه خرابه کړه ها او ستا څو بچي دي 5 ښه راشه دي خوره ده دې کې کور کې څو کوره دي دې قلا کې دې کې مې دا صرف د پلار کور ده 2 مې وروڼه دي او 2 مې ورنداریان دي هغه وروڼو ته مودونه کړي دي ها هغه وروڼو بچي هم دي ها یو 2 مې پېغلې خوندې دي ها مور هم ده پلار هم ده ها نور څوک یې نشته او موږ ورسره یو اوس. خورې تا ته دې وخت کې دغه ملګرو چې کوم دی 100,000 روپۍ درکړې نو الله دې خیرات قبول کړي الله څونه مسلې به دې پې حل شي گزاره هم پې وسي ها گزاره هم ژوند دې څنګه تېرېده ژوند هم ډېر خرابه ده ها پرون مې بچي داسې وویل نه مدرسې ته ځي خوا دې خوا راته ګرځي د خوا روټۍ درک نه لګي بلې خوا مدرسې ته بوتې ما شپه کوي مالته به روټۍ هر څه خوري هغه مدرسې والا نه وي سار کړي بیا مې نن ویلې ما زه به تنګي ما مدرسې ته ولم غټې مدرسې ته مالته شپه کوي دا 3 بچي به راسهلته یې راواړه دا غټان خو بهلته لکه روټۍ موټۍ هر څه به هلته بندوبست وکړي او سبق به مو وایي صحیح به دوی ته دوا کوه ښه زه خدای الله پاک دوی سره ښه وکړي زه خوشحاله اوسئ الله پاک دې دوی سره یو په سل امداد وکړي الله دې جنتي کړي مهرباني مننه مړه شوي دي کټ بدل بچو دغه ما وسات الله دې لړی رتی ردر تا ته څه مسلې دي زما انده جینې ده بس په دې باندې دا جټکه راځي نه پیدا کی او زما د طارق دی بس په وخت په صورت وي راشه چې نه زم نو بیا دا ور د زې دی ول راځي ا دې موټر لګ دی ول به راځي نو ما ته بل ورځ نو چې زما خو یار له کرای را کوي در زمبا او کو کرای را نه راکې زما ځان د بچو د رزق درک نه لګي دی روزه کې را یو بل چا سر سي او چا سر کړو هم نه په دغه موټر ولاړ سره مې را نه کېږي تا ته 100,000 روپۍ ملو شوې دوی ته دوا کوه ښه او په دې خپل علاجونه وکړه ښه صحیح ده او صحیح ډاکټر له لاړه شه ښه 400 هسپتال کې به چټۍ والي مور دې ویلو چې دا غره بل ور برابرې وتی دا بچی به دې لیرو په ډیر راځي د غم در سره وې ځان هم څه وکم ښه چې ته ورته ټیکې که نه نو دوی هم ټیک شي ښه صحیح ده کتونکو دا ویډیو چې تاسو کومه ګورئ نو د دې زنانه ته دا دې کور ته زما د اووم ځل دی چې زه راځم او د دې د کور خال چې کوم دی هغه تاسو وینئ چې هغه ډېر بل شانتې انداز کې د دې کور خال دی دغه کچن دا تاسو وینئ دا کمره وینئ نو دا ډېر ضرورتمند خلک دي او زه د هغه ملګرو ډېره زیاته مننه کوم الله دې اجر ورکړي او الله دې دا ستړی چې کوم دی ډېر کافي مزل وکړو چې دې ځای ته رالل ډېر کافي مزل وکړو او دا ګوره چې دا ورته 15,000 روپۍ نور هم میلاو شوې نو الله دې کړي چې دا 15,000 روپۍ دا د دوی د کور ژوند چې کوم دی نور خو هم ښه کړي او دا هر څه بدل شي نو دغه خلکو ډېره زیاته مننه کوم چې زموږ په آواز باندې لبیک وي او دې ځای ته رالل کتونکو تاسو زموږ دغه ویډیوګانې وکتلې خو ماښام شو ناوخته دی دې وخت کې موږ واپسې کوو 1,65,000 روپۍ موږ تقسیم کړي دې کې داسې ویډیوګانې چې هغه مخې ته رانلې یعنې دې کې هغه د شپږو خویندو یو ورور چې چا وجلو په مرزو کې نو هغې له چې کوم دی نو موږ باقاعده 20,000 روپۍ ورکړئ دې سره سره په مرزو کې 2 لوریانې چې معذوره دي او یو یې زوی معذوره دي نو هغوی ته چې کوم دی نو موږ 20,000 روپۍ ورکړئ او دغه شانتې دغه نورو خلکو ته چې کومې پیسې میلاو شوي نو انشاءالله خو ستاسو داسې مرسته روانئ نو په داسې غریبانانو به انشاءالله دا پیسې شیندو ویشو به پې او د دوی ژوند به پې چې کوم دی ښه کېږي په خپلو دعاګانو کې مې یاد ساتئ ضرور یې شیر کړئ ډېره مننه کوم خوشحاله اوسئ